أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اورونو، څنګه دی؟ خیر دی او امید لرو چې یاره ښاد او آباد به تاسو او خوشحاله او په عزت. او زمونږ خو دا تمنا ده چې یاره چېرته هم یې نو الله یو ښه ساته او چې ښاد او آباد دي. نو دغه زمونږ ستاسو دپاره هغه نیک خواهشات او ډېرې پیرزونې دي او یقین وکړه زمونږ خو ډېر زیات ورونو لکه ډه کېږي چې یاره بار لکه راځو په دې میډیا باندې او کم از کم چې یاره ستاسو سره هغه کوم ملاقات چې دی نو چې هغه کېږي او کوم چې زمونږ مسایل دي او یا د هغې نه هټ کې هم زمونږ اصل کې چې کوم زمونږ پیژنګلو ده او زمونږ ملاقاتونه چې کوم دي او د یو بل سره او د محبت چې کوم زمونږ دی نو دا اصل کې چې دی زمونږ اساس دی او لکه دا چې دی نو د الله تعالی طرف هم د یوه لار ده. ځکه چې بله ورځ ما یو ځای کې سټډي کوله نو هلته مې کاته نه لکه یو الله تعالی وایي که نه کله چې یاره دوه انسانان لکه زما د خاطره د یو بل سره په محبت سره میلاو شي او په دې کې د دې بل څه مقصد نه وي خو لکه مقصد دی چې یاره الله تعالی د بل انسان سره د مینې او د محبت ویلي دي. نو تر څو پورې چې دا کم دوه کسان چې دي چې کله د یو بل سره مصافحه کوي او جدا کېږي نو د دواړو ګناهونه لکه چې دی نو ما بخلي او لکه دې ما معاف کړي نو میل میلاب چې دی نو ورونو دا هم یو ډېر په خپلو کې یو ډېر غټ اجر دی او ثواب لري او موږ له خوا هم زیات راتله پکار دی ځکه چې اوس د ګراونډ هغه چې کوم میلاویده دي نو هغې نه خوا هم موږ وتي او بیا خاص کر زمونږ زیات وروڼه چې دي پښتانه وروڼه چې یاره هغه کوم مسافر دي او هغه په مختلف ملکونو کې دي د هغو سره خو بیا خاص کر زمونږ لکه هغسې چې کوم هغه میلاویده دي او یا هغه کوم چې کوم ډیبیټس دي یا زمونږ ملاقاتونه چې دي نه کم دي نو دا سوشل میډیا یو داسې ذریعه موږ له الله پاک په لاس راکړې ده او چې یاره د دې په ذریعه سره زموږ ملاقات کېږي نو شاهد خان بایي وایي چې یاره په دې ټایم رور باچا نو شاهد خان الله دې ښه ساته او زه خو ورته دا وایم چې زموږ سره دغه لږ غونته ژوندون دی نو چې دا په خوب کې وباسو نو هغه خبره به ډېره زیاته ورانه شي بلکې خوب کم او چې کوم مقصد دی زندګۍ چې یاره موږ الله پاک هم په دې دنیا کې چې یاره موږ له یو زندګي راکړې ده او هغه زندګۍ سره هغه ډول ډال او کومه ناسته پاسته چې ده هغه یې ورکړي ځکه چې انسان د یو کردار سره دلته رالیږي د دنیا ته نو د مضبوطو وسایلو سره یې رالیږي او نن خواصې ما په دې اړه کې راتله د ډېرو ورځو نه ما کاته چې یاره زمونږ یو ایشو چې دا کومه خاص کر زمونږ چې کوم پښتانه یو او الحمدلله او هغه یو ښاد او آباد قوم دی او موږ دا وایو چې یاره په دې نړۍ په سطح کوالې او که تاریخ ته تاسو شاته لاړ شئ نو حقیقت کې خبره دا ده چې یاره دا پښتو چې ده نو دا پښتو په خپلو کې چې کوم زموږ ژبه ده دا پښتو اصل کې زموږ یو مذهب دی دا پښتو یوه قاعده ده دا پښتو یو قانون دی یوه ضابطه ده او د هغې خپل یو میرټ دی خپل د هغې وزن دی او د هغې خپل چې کوم حدود دي د پښتو نو هغه وضع دي او ښکاره دي لکه زمونږ بحیثیت پښتون قام لکه شی زمونږ نه پټ نه دی نو هم دغسې زمونږ د پښتو تاریخ چې کوم دی هغه تاریخ زمونږ پټ نه دی او دا خبره زه په ډېر افسوس سره کوم په دې ځای باندې چې چونکې فیلیر دی زمونږ او زمونږ د قوم خاص کر چې یاره ډېر عظیم قوم دی او موږ په دې نړۍ کې چې دی نو زمونږ یو ځانګړی حیثیت دی او موږ پیژندی کېږو او زمونږ چې کوم اقدار دي او کوم زمونږ کلتور دی کوم زمونږ عنعنات دي او دا چې کوم زمونږ پیژنګلو ده نو هم دغسې چې زمونږ کوم نوی کول دی نه د خپل تاریخ نه بلکل نه دی خبر
یقین وکړه بله ورځ ما سره د چې کوم زمونږ په لټون د پښتنو کې پروګرام شروع کړو نو هغې کې ما دا قامونه چې کوم دي چې کوم یاره په کم ځای باندې ناست دي او لکه د هغو په تقسیم کې کومې ځمکې رسېدلي یا لکه هغه قامونه چې دي لکه دا موږ په برک باندې کوم قام یو لکه اوس یو سړی خو دعوه کوي چې زه یوسفزی یم که نه خو که ورته ووایه چې یاره ته د یوسفزي نه بره ستا کوم یو لکه کاشت دی ستا کوم یو نسل دی ستا کوم یو شجره ده هغه ته پته نشته یا که یو سړی دلته په لاندې سطح باندې ووایي چې یاره لکه زه اوس وایم چې یاره موږ لاندې سطح ګراس روټ باندې لکه زه یو بابوکرخیل یم او بابوکرخیل لکه وګڼه زه یو اشاخیل یم لکه یو نیکپخیل بچی یم او زموږ نیکه چې یو نیکبي او یو خواجه خیل یم او بیا یو اکوزی یم او د اکو بابا زوی یم او اکو بیا د یوسف بابا زوی یوسفزی یم نو داسې خخی یم او قند یم او جمند یم او د خرشبون بچی یم او لکه سړابني یم نو لکه افغان یم نو لکه مطلب دا دی چې دا سلسله ما خو په منځ عمر کې ډېر خیر پرېښوده خو یوه سلسله مې په دې ذریعه سره ووې چې یاره د زنځیر کړۍ چې کومه زما د بابوکرخیلۍ دلته ده نو دا د افغان چې کوم زموږ نیکه دی دا اصل کې هغه ته رسېدلي ده خو کاش چې یو خو دا ده چې هغه تاریخ زموږ نه ورک دی او څه داسې د کتاب په شکل کې یو جامع لکه یو په هغې باندې تحقیق چې په کومو وختونو کې شوی هم و دا موجود و زموږ سره اوس هم دی د هغې یو کاپي چې کوم یو مقدار دی هغه لکه زموږ د قوم سره دلته موجود دی خو ناکافي دی ولې ناکافي دی چې کله ته تاریخ ته وګورې او هغه تاریخ نه یې راغلی نو د هغه ځای نه بیا دی پله چې دی نو دا خو بار لکه چې کوم اجتماعي ظلم زموږ سره په دې نړۍ کې مختلفو قومونو کړی دی په مختلفو وختونو کې چې که هغه تاسو مغول ګورئ او که تاسو مطلب دا ده چې د چنګیز خان هلاکو خان او د هغه وخت تاسو د الکزندر او دغه چې دی نو دا بربریت ګورئ د نورو چې کوم غاصب قوتونو نو په هر وخت کې پښتون قام چې دی نو هغه په دې خپله غریبۍ کې د هغو نه لکه مطلب دا ده چې ازار شوی دی او موږ لکه چې په قلاره چا نه یو پرېښودي نو د دغه سره سره زموږ مدارس چې کوم دي او زموږ چې کوم کتابونه او زموږ کومې لایبررۍ وي او زموږ کوم اساسه وه نو هغه هم تباه شوي دي نو موږ د خپل تاریخ نه نه خبر خو دا نننی او ویډیو مې په دې باندې وکړه چې یاره کم از کم احساس ورکو دې پښتنو ته د خپلې پښتونولۍ د خپلې ورورولۍ چې هغه پښتونولۍ ته نن په عالمي سطح باندې هغه سازش ته کومې چې ما ذکر وکړو چې یاره په شاتنو وختونو کې هغو زموږ نه مطلب دا دی چې زموږ تاریخ او زموږ کلتور عنعنات او زموږ هغه دغه چې دی نه هغه زموږ نه ناسته پاسته چې دی نه هغه لکه زموږ نه خطا کړې ده او هغه کوم چې د په هغې کې هغه کوم خپل مکسچر دی او په مختلفو وختونو کې په هغو کې هغه حملې د خپل روایات او اقدارو کړي دي نو هم په دغه شکل باندې که تاسو اوس وګورئ نو زموږ د پښتو چې کوم زموږ په دې پاکستان دننه چې موږ کوم پښتانه یو یا په افغانستان کې کوم پښتانه یو موږ د دې د ورورولۍ خبره کوو او اکثر زه وګورم چې یاره زمونږ اکثر ځینې پښتانه وروڼه چې دي هغه د غټې پوهې سره انتهایي د سادهګۍ خبرې وکړي او په هغې کې بل ورځ ما کاتنه یو په میډیا باندې لګیا نو زما په خیال هغه لکه د پاکستان او زمونږ د دې ملکونو څه په دغه کې لګیا په غیبت کې لګیا او خبرې د هندوستان کول او د هندوستان زنده‌باد اواز یې کوو نو هسې سوچ مې کوو په خپله کوپړۍ کې چې د خدای زوروره لکه ته په کومه لیونۍ زانګو کې زانګې چې نن په دې عالمي سطح باندې زمونږ خاص کر د پښتون خلاف دا سازش روان دی چې ته وګورې په دې مخکو ورځو کې یو ځای کې مې یو فلم کوت هغه پانیپت په فلم کې چې په هغې کې ته وګوره چې زمونږ اکابرین چې کوم دي فخر افغان احمدشاه بابا په شان کې هغو څه قسمه ګستاخي کړې ده او په هغه فلم دننه یې هغه له پته نه لګي چې کوم کردار ورکړی دی او هغه خبرې او هغه کردار زموږ خولې له نه راځي یا زمونږ چې کوم د افغان زمونږ چې کوم بودشیکنو د افغان چې کوم زمونږ سلطان محمود غزنوي هغه لکه په تاریخ باندې یو ژوندی نوم او لکه یو عظیم مجاهد او یو عظیم بادشاه او کمانډر او د ډیرو غټو خصوصیاتو خواندان چې کوم زمونږ اکابرین دي نن د غوا بچی لګیا د هندو او د هغې هندو لکه زما تاریخ راغستی دی او د هغې تشریح کوي
نو لکه په دې فلم کې مطلب دا ده چې سنجي دت هغه لکه د دغه کردار ادا کړی ده د احمدشاه بابا د فخر افغان چې هغه د افغانیت بنیاد لکه مطلب دا ده چې کوم زمونږ هغه دغه کوم د افغانستان زمونږ د کور چې کوم د افغانانو په هغه وخت کې هغه بنیاد یې ښودی دی او د هغه په شان کې لکه ګستاخي کوي او هغه پښتانه چې یاره کوم زمونږ په اکابرین پورې او زمونږ په کلتور پورې ملنډې کوي دغه د هندو د بچي لکه موږ مطلب دا ده چې صفت کوو په دې خپله نړۍ چې چونکې دوی خو د لر او بر د افغان خبره کوي او موږ د لر او بر د مسلمان خبره کوو موږ دا دی وایي چې لکه دا دې پله شي او پوله پله شي او موږ په دې غم کې لګیا یو چې د پاکستان نه د ترکي پورې چې څومره عالم اسلام دی نه چې دا مطلب دا د یو موټی شي او یو رونه شي او یو ورورولي جوړه کړي او یو بیبندي جوړه کړي او په دې کوشش کې لګیا یو او دغه د خدای تعالی سادهګان به کې راغلي دي نو هغه وایي لر او بر او دا قصه او هغه قصه نو کو به خو دومره پورې وګوره چې خو په خپله باندې کوو لکه زه افغان یم زه شکر ادا کوم چې لکه زه الله پاک لکه مطلب دا ده چې زه د افغان بچی یم او زه فخر کوم په دې خبره چې زه پاکستان یم لکه مطلب دا ده چې دا یو عظیم ملک دی او یقین وکړه ما نه اکثر خلک زیات ګیله کوي او ستا ویډیو اوږده او مطلب دا ده چې ته لنډې ویډیوګانې کوه نو زه انتهایي لکه په معذرت سره یم خو چې کله پورې سړی په مقصد د خبرې پوه نه شي نو هغې ویډیو نه او د هغې نه خو بیا څه لکه مطلب دا ده چې مقصد نشتی زما مقصد دا دی چې کوم موږ د پاکستان پښتانه یو او که هغه موږ د افغانستان پښتانه یو نو په دې وخت کې موږ له د ورورولۍ د یو پرچار ضرورت دی چې کله موږ رونه شو کله د پاکستان او د افغانستان هغه رورولي زموږ په منځ کې داسې جوړه شي لکه څنګه چې نن د هغه په منځ کې د غوا بچی لګیا دی هندو او هغه پکې لکه د هغو په هغې میډیا باندې او په هغې کې هغه خپل کلچر ورننه باسي او په خپل منځ کې زما چې کوم اکابرین زمونږ د فخر ځای دی او زمونږ مشران دي چې هغه لکه زمونږ په هغې پورې لکه دي ملنډې کوي او لکه هغه ډاکوان ثابتوي او غله ثابتوي او لکه هغه دوکهباز ثابتوي او هغه باندې په خپل میډیا او په خپل منځ کې په موږ پورې ملنډې کوي او دلته کې راغلی دی نو هغه چې زما د کابرینو خپل نشه نابه زما څه خپل شي خو دغه چې کوم سادهګان موږ افغانان یو موږ په مختلفو نارو باندې راغلي یو او هغه نن ناست دی دلته کې 15-14 کونسلګرۍ کولاو کړي دی او د شیطانانو اجاله راغلي ده او په دې ځای کې دا څومره شیطانۍ چې دي دا په دې باډر باندې دا د غوا بچی او هغه بل د غوا هغه بچی پسې دا اغېز نه راغلی دی هغه د یهود هغه دغه دلته زموږ په سټ باندې ناست دی او د سازشونه کوي او دلته کې اواز کوي چې یاره دا افغان او هغه افغان خو باید داسې د خدای په حکم باندې د دنیا په ګوټ کم یو ملک دی داسې چې هلته موږ پښتانه رسېدلي نه یو نو موږ فخر کوو په دې خبره چې یاره پښتانه یو عظیم قوم دی او لکه مطلب دا ده چې دا د دنیا په نړۍ په هر ګوټ کې دي او بیا موږ په دې باندې فخر کوو چې لکه څنګه چې افغانستان زمونږ د افغانانو لکه یو اجتماعي کور دی دغسې زمونږ پاکستان چې دی د دې غړي د پښتنو په دنیا کې په نړۍ کې په دې عالمي نګر کې لکه د پښتنو دویم غټ کور کوم یو دی په افغانستان پسې پاکستان چې په هغې کې په افغانستان چې کوم زمونږ هم وایو ښاد آباد دې اوسي الله دې ښاد آباد ساتي د افغانستان چې کوم زمونږ رونه دي پښتانه دي په ګېډه ماړه او په جامه باندې پټ او موږ د هغو دپاره ښه ورځې او ښه شپې غواړو د عزت زمونږ رونه دي چېرته چې په سختۍ د خولې نړۍ به ورسره نه خدای پاک دې په خپل کور باندې ښه ساتي موږ چې کومه د افغانیت کومه خپله رشته ده هغه خو به موږ د افغانستان سره هم ساتو خو زه درته یم چې په عالمي نړۍ کې به د هغې کوشش کوو چې یاره کوم زموږ رونه د دنیا په هر ګوټ کې چې دي هغه که په جاپان کې دي او هغه که په ملیشیا کې دي او که په سعودي عرب کې دي او که په انګلند امریکا او یورپ کې دي او که د دنیا په هره نړۍ کې دي موږ به د افغانانو ښه غواړو او د افغان د بچي چې دی د پښتون د دې د خیر ښېګړې او د ده چې دی نو د سوکالۍ دپاره به موږ سوچ کوو کوششونه به کوو که موږ په پاکستان کې یو که موږ په افغانستان کې یو او هغه که موږ د جهان په هر ګوټ کې یو موږ له رورولي پکار ده رورولي څه ته وایي رورولي دغه شی دی چې موږ یو بل له لاس ته محبت ورکو او په سخته کې یو بل له لاس ورکو لکه نن په افغانستان باندې سخته ده په هغه باندې لکه مطلب دا دی په دې نه په تېر وخت کې په هغه باندې سخته وه موږ بالکل قربانۍ ورکړې بالکل زمونږ اډوکې پراته دي زمونږ یې نه پکې شامله ده
د الله په نوم مې د قسم که چا جدا کړو نشي را سره څوک پاللی. اوس که دا وخت او دغه لمي شیطانان مطلب دا دی چې دلته راغلي نه یې لکه وروا زه د هغې باګې نه خلاص یم لکه زه دلته کې جیل ته وانه چولم او زما وروڼه یې لکه دې جیل ته وانه چول او زما شهیدان ورنه کړه. دا ولې زه خو په خپله پښتو کې ما والو خوړو الحمدلله ما دلالي نه راکړې. زه شکر ادا کوم زه د دغه قوتونو کاسالی ثابت نه یم. ما د ډالر په دلالۍ کې خپل ایمان او خپله پښتو د الله په نوم مې د قسمې که خرڅه کړي او که په دې سر مې څوک میخونه ووایي که نه خو زه د خپل ملک د پاکستان او د خپل قوم او په دې کې دننه زه د چا خلاف څنګه دلالي کولی شم او چې زه د ده ملګری نه شم نو بیا به لکه زه د چا ملګری یم. بیا خو لکه مطلب دا دی چې زه به هغه د غوا د هغې بچي دلالي به کوم او یا به د هغه نه پله چې هغه بل کوم دلال دی د هغه دلالي به کوم. نو روه نه خو زما پلار دلالو او نه زما لیکه دلالو او موږ ته نه دلالۍ دا چل شاخولی. نو زه درته یم پښتنو خپله پښتو کې سر دننه کوي یو سړی چې زما دشمن دی د دې غاړې د پښتن نو دا غاړې د پښتن دوست نشي کېدی. نو دی خو دلته کې روه زما په بچي پسې مطلب دا دی چې دلته کې د کالام د چنارانو امره مزایل د هغې نخترو او د هغې رانځړو د ونو امره مزایل راوړي دي او دلته یې ماته پیټ کړي دي او روزانه دمکي کوي او روزانه جازونه او توپونه او ټینکونه راوړي او کله اسرائیل ته وایي کله امریکې ته وایي کله بل ته وایي او کله پوج راچوي په کشمیر د سیډه او کله د کراچۍ د سیډه او کله د افغانستان د سیډه راځي حمله کوي او حرامیتوب کوي. نو ما ته خو د هغه پړه کې دا ده او د هغه اړې زما چې کوم ساده رور دی زما چې کوم پښتن د پښتن ډک د پښتو ډک زما رور دی هغه ته زه راسوال کوم چې یروه زه ستا رور یم نو چې دغه هندو دا بچی زما دشمن دی نو ستا څنګه ملګری کیدی شي. نو موږ له پکار دا ده چې څومره افغانان دي موږ د دې خبرې مخالفت وکړو. موږ د هندوستان دا مکروه چهره دنیا ته وښیو چې روه دی زموږ په اکابرونو پورې خندا کوي دی زموږ چې کوم اتلان دي زما اتلانو ته د سپک ګوري او هغه بېتاجه بادشاهان د تاریخ او هغه نوموړي غازیان چې تاریخ داسې ظلم د هغو سره نه دی کړی لکه څنګه چې تاریخ زموږ د پښتانه سره کړی نو زموږ د وسه نه وه خو چې په تاریخ کې زموږ د دغې اتلانو کوم نومونه دي نو دا د هغو هغه ریالټي ده چې یاره تاریخ د هغو سره د ظلم نشي کولی چې اتې وباسي. او دا د هندو بچی نن د خپل فلم او د پیسې او د خپل د پیښو په ذریعه سره زما د پښتون د بچي تاریخ د پاڼو هغه د بدلولو کوشش کوي نو بدلولی نشي خو کوشش ضرور کوي. نو وی پیژنئ دا د هندو بچی چې نن په دې منځ کې په کروڑونو مسلمانان ناکیستلي دي او هغه یعنی پوزې له راوستلي پوزې له تاسو دې ته وګورئ مخلوقه د دې د دهشتګردۍ او د حرامیتوب یعنی مطلب دا دی چې لاس دا دی چې دې په کروڑونو پاکستاني دلته کې ته موږ پوزې لاغلي یو ښه لکه مطلب دا دی چې بای بنګلادیش هغه ځای کې اوس نن د بنګلادیش سره ستا د حل دی هغه د بنګلادیش هم د خدای دی په شرمونو د هغو هغه لیډرشپ وشرمئ چې لکه په دی کې د دې ملګري نن وګوره لکه مطلب دا دی ملنډې فروکۍ هغه بل په ګراونډ کې د هغو کلاړیانې لکه مطلب دا دی چې په بوتلو باندې ویشتلي دي او کوم کنزل چې ورته کړي د وتو پورې په ایرپورټونو باندې د هغو هغه شرم ټول ولیدلی. نو مطلب دا دی چې دا خو هندو دی نن هغه د ده سره د دې دپاره لاس ورکړی چې ما وهي نه د ده سره شی دی. خبره دا ده چې موږ له د دې هندو د مکر او د فریب هغه چالونه پیژندل پکار دي په هره سطح باندې د دې هندو او د دې مکر مخالفت وکړئ. د هندوستان دا مکروه چهره چې ده دی چې زما په مشرانو پورې خاندي دا د غوایه بچی چې د غوا میچازې په سر راچی هغې ته ما ته اجل وایي هلکه داسې د خره زامن به چا نور لیدلي چې لکه مطلب دا دی چې دی راځي او زما په مشرانو پورې ملنډې کوي او سلطان محمود غزنوي او احمدشاه بابا او زمونږ نور چې کوم مشران دي لکه په دې پورې دی لکه مطلب دا دی چې خاندي او پیشاړې کوي. نو زه دله چیلنج ورکوم چې لکه مطلب دا دی په هغه وخت کې هم زمونږ د پلرونو او نیکونو ته غاښونه ایستلي او هغه د سومنات تمندر چې په استر پروت او په دې د دې غوا په بچو باندې به هغو اسونو له واښه راوړو په خیر شو خو کاش چې زمونږ پښتو او زمونږ هغه ننګ او زمونږ غیرت د هغې چې به مشرانو موږ له کوم شی ګټلی هغه موږ راټینګ نه کوو هغه یې وباچ کو او په هغه خپل چې کوم مطلب دا دی چې په هغې خپله په هغې دغه کې چې دی په هغې کې موږ مس یو او موږ خپل چې دی نو چاپ ونه پېژنده. نو زما خاص کر دې پښتنو ته دا خواست دی
چې د دې خبرې موږ مخنیوي وکړو ځکه چې دا تاریخ مسه کول چې دي دا د کوشش دی او په دې ټوټل چې څومره زموږ سره ظلم شوی چې کوم اجتماعي ظلم زموږ د پښتانه سره شوی د افغان د بچي سره شوی دی نو د دغه چې دی نو په هغه چې کوم شی نو په تاریخ کې یو ځل بیا هندوستان داسې یو کوشش شروع کړی دی نو موږ به وایو چې یاره موږ مسلمانان ټینګ ودرېږو او خاص کر زما د پاکستان حکمرانانو ته دا خواست دی چې د خدای په خاطر کوي او تاسو د دې ملک او د دې قوم په حال باندې رحم وکړئ او پرېږدئ دا نور د دې هندو د غلامي او د امریکې غلامي او دا د دې د جاپلوسي او د بوټان سټل نور پرېږدئ د خدای په خاطر کې قلار شئ قوم ستاسو نر قوم دی خو کاش چې د دې قوم صحیح ترجماني تاسو وکړئ نن په دې ملک باندې د یو پښتون حکومت دی هغه د پښتانه دعوه کوي عمران خان او خو د بده مرغه چې د هغه سره هغه ټیم په دې وخت کې پیدا نه شو او ما خو په مخکې ویډیوګان ته هم هغې کې ویلي چې روح خفه کېږو به نه او زما لکه ورسره ناسته پاسته ده او عمران خان یو الله پاک دې ښه د آباد ساتي او زما ډېر ښه وخت ایستلی خو ټیم ورسره نشته ټیم ورسره نشته ما ورته مای خان صاحب ما دا ټیم به د کورسۍ نه راوغورځئ او لکه دا نشي کولی نو هغه خبره شوه هغه نن په خپله اعتراض وکړو خو خدای پاک ته ولاس وس ورکړي ځکه چې په دې وخت کې موږ د کورسۍ خبرې بالکل نه کوو بل اوس یو کس راغی مهنګایي ده ما پتو په دې ولګي مهنګایي اوس هر څه چې دي رو په ملک باندې جنګ دی انډیا ته پسې دا د جازونو ټینکونه علي په خیر شوي ورځې ورکوي بل ورځ هغه چې دی نه هغه صدر او هغه ارمي چیف بیا لکه دمکې ورکړې ده چې چوړنګې نه وي نو زه درته یم چې په دې وخت کې موږ د ډوډۍ غم جاړو او د تیلو غم جاړو او د بجلۍ غم جاړو نو هغه ټیک ته دا منو چې سخته ده خو یاره دا سخته په موږ کله نه وایي هغه اوښکه په پیسه شي خو چې پیسه نه نو زما مقصد دا دی چې د پیسې دا نشوالی خو زموږ سره هر ټایم او وي به خو موږ له د رسول الله مبارک زندگی چې ده دا زموږ دپاره مشعلې راه ده او هغه دا ده چې د رحلت په وخت کې چې کله رسول الله مبارک د دې دنیا نه رحلت وفرمایه او مطلب دا ده چې د هغه آخري وخت راغی نو چې کله وکتی شو نو په کور کې دومره څه نه و چې د رسول الله مبارک هغه کپن دپن او هغه انتظامات پې شوی مسلمانانو ګوره د سوچ مقام دی خو چې دیوال ته وکتی شو نه نهه تورې په هغې حالت کې هم پرتې وې د غیرت تقاضې ته وګوره چې داسې لکه د کپن دپن پیسې نه وې خو تورې څو نهه پرتې وې میکسیمم څه تورې او نیزې نو په هغې کې څه خرڅې شوې او په هغه وخت کې چې هغه کم دا وخت سره تیلو د عایشې به یې نه چا تپوس وکړو وایي سلو کوټې تیل نشته چې په ریډیو کې ور واچو نو عایشې به یې ورته وې کاش چې وې نو موږ به په ډوډۍ پورې لږ خوړلي مسلمانه د سوچ مقام دی موږ نن وایو موږ د هغه مجاهدین دسې مجاهدین دسې بل ورځ ما ته چا ویې هلکه دا پلانه په ما باندې دعوه وشوه چې چا راته ووایي چې هلکه پلانو ته دې ښیم او ته خو په پلانه نو ما وخندل ما د خدای ولي ته څه د چا دعوه کې ما خو چې خدای پاک د هغې مجاهدینو په هغه بوټ پرتې د هغې دوړې په حساب کې په هغې جان د هغې مطابق اجر راکړي نو شاید چې زه پې پورې وځم او زما لپاره پوره شي یا لکه ما ته وګوره او هغه عظیم انسان هغه عظیم مجاهد چې هغه خپل ښځه او بچي پرېښودي خپل آرام یې پرېښودی او په خپله خېټه کې ډوډۍ او په خپو کې خپل پیزار او خپل ټوپک او تلی او د هغې ظالم او د باطل مقابلې ته په هغې ځنګل او په ګټه پروت دي چېرته د هغه درجه او چېرته زما دومره ذات یې سړی د خدای ولي چې ما الله پاک د هغې مجاهد په هغې بوټ پرته په هغې بوټ له پاسه پرته چې هغه دوړه ده د هغې دوړې مناسب قدر تله ماله الله پاک اجر راکړي نو زه به دا ووایم چې په هغې جان شاید چې زه پې پورې وځم الله دې موږ د هغو سره په ملګرتیا کې حساب کړي ولې چې نن تاسو وګورئ د دنیا په هر ګوټ کې که جاړي د مسلمان مور جاړي د مسلمان بچی مړ دی د مسلمان د بچي سکول او جومات وړاندې زموږ جنازه تباله زما حجرې ته جرندې پرتې دي ولې زما د راغونډېدو ځایونه هغه وران کړه موږ له سوچ پکار دی او د پاکستان حکمرانانو ته چې د خدای په خاطر کوي کوم کارونه چې د اوسه پورې دا 14 کاله تاسو د هغې
ظالمانو د خوشحالېدو دپاره وکړه چې نن هغه زمونږ ذره ته ذره احساس د هغو سره دا نشتي او نه زمونږ احسان مني چې یاره دې پاکستان چې دی نه زمونږ دپاره 50-60 کسان چې دی نه خپل شهیدان کړه مونږ په عربونو باندې تاوانونه وکړه زمونږ معیشیت هغه لکه نن په لختو کې پروت دی او دا موږ چې د په ډوډۍ پسې ړانده شو ولې چې بای په دې غریبۍ کې 12 کاله جنګ موږ وکړو او د هغې غوا د بچو او د امریکې په خدمت کې چې نو خپل دیوالونه په لتو باندې ووهل او خپل ورونه یې مات کړه موږ د چا خدمت وکړو او نن هغه خلک وایي چې تا ته ګوره مړه او زما سره خدمت ته وګوره دا چې څه دې کړي دا دې سیند ته دودي کړي نو یارو د خدای په خاطر کوي لږ د هوش ناخونوالی یار پلیز یار مونږ خو خواست کوو د خواست په طریقه وایو دا هندو یو ګوره پرېږدي نه د پاکستان حکمرانانو یاد ولرئ نن دی او که سبا دی چې څومره مې ایثار دی په خپله تیارۍ کې ایثار دی دې ته نه دی ایثار چې لکه تا ته یو ورځ نیمه ناکام کوي ده پسې خپل تیاری کوي تیاری دی پسې وکړو 1 ګنټه درته صبر وکړم د خدای په نوم مې د قسمې نو د خدای په خاطر کوي یاره چې د هغې هندو د راتلو نه مخکې خو د خپل کور خو جوړ کړه که نه یار دا خپل رور چې زمونږ خفه دی دی به څوک رضا کوي دی به رضا کول نه غواړي دا خو ګوره ما د سوات اپریشن خلافت کړو ولې مې خلافت کړو وروه دا که قوم خفه کېږي خو هم زما پاکستانی قوم دی که نه ګیله کوي د چا نه د پولیس نه دا ګیله پیدا کېږي د پولیس ته چا د پولیس زما ډپارټمنټ نه دی ارمي زما ډپارټمنټ نه دی نو که یو پاکستانی د هغه نه ګیله پیدا کړي نو دا څومره غټ زیاتی وشو ولې ورو زما لکه پاکستانی زما بچی زما د ادارې نه به ولې ګیله پیدا شي دقه ځای کې موږ سوچ کوو اوس چې دی د عالمي نړۍ کې امریکې به پخوا په ایران باندې حمله کړې خو اسرائیل ورته وایي چې نه عرب پې ور واچوه عرب پې ولې ور واچوه هغه پخوا به تاسو قصه اورېدلي هغه دا هندو کره یو مار ورننوت دا هندو کره مار ورننوت نه هندو ازاده منډه کړه په ګاونډ کې مسلمانانو ته ور وډبو نو مسلمان ته راشه زما کر مار راغلی چې مړ کو چې مسلمان نه هغه مار یو لخته وړوکی ته مارو مړی که ښځې ورته ویل که بې غیرته یاره کو ده وسوې دا دومره مار تا نشه وجلی مسلمان دی پس دا غزن په توره شپه راپاسو هغې ورته وي ښځې خدای دې غرقه کوي خدای دې یوه سټه وباسه دواړه دشمنانو که مسلمان مړ وی هم به خپل کار به یې کوو که مار مړ وی جو هم مړ شو مطلب د خبرې دا دی چې زمونږ سره خاص کر د دې پښتنو سره د هغو مطلب دا نه و چې دا د زمونږ د کې پی کې پښتانه وهل غواړي ولې چې موږ ته خو قار د دې قوتونو د پخوانو په تېر جنګ کې موږ پاتې شو نو وهل خو پکار دي خو وهل دا پې ور واچوئ چې لکه دې په یو بل کې ورشي او د یو بل نه خفه شي پاکستان خو مجبور و ولې مجبور و عالمي نړۍ ورته وي چې ګټو وخت یې رسوم نو منګه چې دیزې کې دا کار وکړو اوس وروه هغه څه چې منګه کړي وو منګ د هغه په خدمت کې کړي نور یې نه کوو په خپل منځ کې رحم وکړئ په یو بل تر څو پورې چې انډیا حمله کوي چې موږ د یو بل سره ورورولي جوړه کړو بایبندي جوړه کړو که نه دا خپلې میندې خویندې او دا ښځې به په دې ځای کې ونه ساتو انفرادي طور که زه یم چې یاره زه نه ځم او هغه دی کوي او هغه نه هغه وایي چې یاره دا خو موږ وکړو دغه دې کوي نه قسم مې د په خدای چې دا ښځې به یې د خلکو نه بوځي ولې دقسې به یې بایکټ وبی د پاکستان 15 دومره غټ ملک دی بل اوس چا وی دا موږ هغه جنګ او دا جنګ ما یې خدای غرکه په یو سړي ته 15 سړي ورپرېږده نه به څنګه مقابله وکړي دا خو دا پاکستان دی مسلمانه لکه بیا هم د کلمې په نوم باندې جوړ دی په دې خلکو کې غیرت دی څه دا قوم شي څه پوځ شي څه پولیس شي خو اشیا راټینګ کړي که نه زما د ټوټل آرمي امر آرمي د هغه صرف په کشمیر کې ناسته ده دا پرېږده چې په افغانستان کې موږ ته بند جوړ کړی موږ ته په سمندر کې څه بند جوړ کړی د ما د ټوټل آرمي نه ډېره آرمي هغه ما ته په کشمیر کې کېنولې ده او دغه بل اوس به رامنډه کړي او پښتو پته به یې ولګي نو زه د پاکستان حکمرانانو ته دا خواست کوم چې رو تر څو پورې ته د انډیا د حملې پته مئ او تا ته هم پته ده چې حمله کوي ما ته هم پته ده پرېږدي نو او نور حرامیان هغلي هغې لمسئ چې ورشه نو چې هغې لمسئ پکار ده چې موږ خپل دننه کور جوړ کړو دا موږ یو بایي خفه شوی ولې وروه 12 کاله د شیطانان راغلي او دا د انټلیجنس جنګ و دلته خو هم د خلکو ګیلې خو شته که نه په هغه باندې به لاس راکاږو چې وروه خیر دی په غټ تاوان کې د چا به شهید شي ورکړی دا خو به جنګ دی قرباني خو به ما ورته ورکوو ما ورته یې نه ورکوو څوک به یې ورکوي
اوس لوړ لګي نو زه پاکستانی یم یاره زما کره یو سړی ګټه غوزاري ما سر بند نه چا به جیل تېر کړی د چا نه به مطلب دا ده چې کور راغورځېدلی خو موږ به دا شي ته نه ګورو هغه زموږ د ملک دننه خبرې دي کوو به خیر دی بهر نه چې کوم معامله او کوم سیسټم را روان دی پاکې به ګوره موږ بیا په دې سیسټم باندې ځان ونه ساتو نو ورورولي پکار ده او زه دغو ته یم چې یاره کوم کسان چې موږ د هغو خدمت وکړو د هغو په خدمت کې موږ کوم کسان نیولي او زموږ په دې ملک په دې کور دننه اډی ګوډی دی موږ د یو بل سره ورورولي وکړو او اخر چې دی که نه الله تعالی د هرې خبرې هم اخري یوه لار چې د صراط مستقیم چې دی که نه اجر ګله بول جاو اور معاف کرو ولې چې باید زه نه وایم چې بول جاو او نه وایم چې معاف کرو نو څنګه به دا زندګي کوم یار او که زه دې ته ګورم چې دا 10,000 خلک مړه دي دغه شه دا خو ډېر شی مړه دي زه روغه نه کوم نه ښه چې 20,000 مړه شي بیا به روغه وکړم او که نه دا وایم چې یاره 20,000 مړه دي او زه روغه نه کوم دا خو جو پسې مزید نو نه چې 100,000 مړه شي بیا به روغه وکړو او که نه دې ته ونه ګورو او مزید پسې لاړ شو او دا ټارګټ موږ ایښودی چې 15,00,000 مړه کړو نو بیا به روغه وکړو که نه 20,00,000 مړه کړو نو روغه به وکړو که نه 1 کروڑ پکې مړه شي نو بیا به یې وکړو او که په دې 20 کروړه کې دا 20 کروړه مړه شي دا 2 کروړه پاتې نو بیا به یې نه کوو روغه دا د زندګۍ نوم دی جرګه مافي دا د زندګۍ یو فلسفه ده دا فلسفه به پیژنو نو ژوند به کوو که نه قسم په خدای زندګي ګرانه نو پاکستان ته وایم چې باید تاسو شئ پاکستان آرمي ته وایم باجوه صاحب ته وایم نن مشر دی د دې قوم کمانډر دی د عالمي نړۍ او یو عظیم فوج دی مجاهد فوج دی موږ سلام ورته پیش کوو پاکستان ایسای چې یاره دا کم موږ په دې سنس کې دی نه سپورټ کوو چې دا پاکستان دی موږ د پاکستان آرمي او د پاکستان د ایسای کردار پارلماني نړۍ کې ګورو په عالمي سیاست کې پاکستان نه سیاست پکار دی ولې پکار دی چې رو موږ یو 1 نمبر اټمي ملک په دنیا کې موږ چې دی نو بهترین پوځ ساتو په عالمي سیاست کې زموږ څه پوزیشن دی تاسو ولید کوالالمپور ته موږ نشو تللی خلک زموږ د کشمیر دا صورتحال دی زموږ په سر باندې پوره عرب چې دی نه هغه یو غږ ونه کړ حالانکه په عربو کې موږ څو پیرې یعنی په دغه 61 او د 65 په جنګ کې پاکستان فضایي او د خلکو لکه د هغوی امداد کړی نو خبره دا ده چې باید کم از کم دا خبره پکار ده چې تاسو په دغه خلکو باندې رحم وکئ او دغه خلک چې دی په پښتو کې یو متل دی وایي پړې کا نه مړې کا یاروه نو پړه خو یې که که نه د خدای په خاطر بیا که یې مړ که د ټولو نه مخکې به ورته زه وایم چې ښه دې وکړو خو د بې ګناه خلکو خبره کوو د ګناهګار نه روه که چا غلا کړي زنا کړي ولې کوله د غل او د زناکار نه بې ګناه خلک کوم خلک چې تا د بل په خدمت کې او د بل په مفاد کې نیولی روه اګوره زما اوس ته په مفاد کې د هغو کېناسته بالکل نه دي موږ به خپل ورورولي جوړو موږ به خپل بچی خپل پاکستانی اکه د پوزې د پاکولو نه دی چې زموږ پاکستانی دی زموږ رور دی موږ به یې رضا کوو تاوان یې شی دی خیر دی موږ به یې وله پوره کوو ګزار پې لګېدلی دا به ورته وایو چې خیر دی بچیا کېږي دا ملک دی په کور کې لوښي کړاسېږي کوو به خو بهر ته چې کومه لبه ده نو ګوره جدا جدا به یې ونه کړو دا که پښتون دی او که پنجابی دی که سیندی او بلوچی او کشمیری دی او که لکه مطلب دا ده چې هر یو دی سرایکی دی خو چې موږ یو شوي نه یو موږ یو پاکستانیت او یو د مسلمانیت خبره نه کړي او لکه تللی نه یو نو دا خبرې طریقه سر نه کېږي نو موږ به دا کوشش کوو چې یاره موږ خپل یو اتفاق جوړ کړو موږ خپل یو اتحاد جوړ کړو او هغې کې به په خپل منځ کې چې کوم یو سیسټم دی موږ به د خپل پښتو چې کوم زموږ اکابرین دي د هغو په ډیفنس کې د هندوستان برپور احتجاج دا د غوا د بچو کول غواړي چې باید دا د غوا بچی او موږ به خپل تپوس کوو اوس په دې بل فلم کې زما بل چې دی نه یو ادا کوي او د شاهرخ خان په کې یو کردار دی او دا د پانیپت دا فلم تاسو وګورئ برپور په دې باندې احتجاج وکړي دې د غوا بچي ته ویل غواړي چې روه که تا زما د مشرانو د کردار کشۍ نه تا ګوتې ونه ایستې
نه د خدای په نوم مې د قسمې که د دنیا په یو ګوټ کې رانه خلاص شوې نه زه به لکه پښتون نه یم. ولې چې د غوا بچیه ستا پلار او نیکه خو لکه د غوا خدمت کړی دی، غوا ته یې سجده کړې ده، هغه ته ملاستی او پاڅېدلی. زما پلار نیکه هغه مجاهدین خلک وو، هغه عظیم کمانډران وو، د دې خطې او نوموړي خلک وو چې دې ځینه به ووته نه د ده هندوستان نه به ار پار ووته او په هغه اړه به تېره ووته. داسې هلکان وو. ته نن هغه ته ډاکو وی او مطلب دا دی چې دی خرشیو. نو دغه خبرې چې دي روه او دا به کول غواړي او زمونږ چې کوم د دن نه چې کوم اتفاق ته دا به جوړول غواړي او خصوصي طور عمران خان ته او جنرال باجوه صاحب ته او آیسای ته او کوم چې مقتدر قوتونه دي ارمي د زمونږ چې سپریم کورټ ته بای زمونږ پرزور مطالبه ده. زه درته د خپل طرفه څه نه یم، زما پکې نه پلان خطی او نه پکې بل څوک دی، خو په خاصه د پاکستانیت چې روز زما ملک تباه کېږي، زما یو شهري د دې ملک خفه کېږي، زما د خدای په نوم قسم چې زما زړه پې په سرو وینو باندې جاړي. ولې چې په کومې باندې دا زما دا رور په عذاب شوی، دا مفاد زما د پاکستان نه دی. زه به درته دا خبره وکړم روه چې زمونږ ګارنټي یو سړي له زه ورکوم چې ما ورته دا ووایي چې باید دا سړی محب وطن دی که نه په قربانۍ باندې د چا زما مره قرباني راشئ چې ویپلو که یو سړی زما نه مخکې جو زما لیډر دی زه ورپسې ورپسې یم او دی به مخکې. خو روه که ما په خپله پیسه کوله، ما په خپله ککرۍ کوله او د ټولو نه مخکې مې اډوکې پراته وو، د ټولو نه مخکې پسې تلی وم او اډوکې مې هلته پراته وو، نو بیا خو به زما منې که نه زړګیا، بیا خو به منې که نه، قرباني خو به منې که نه. نو چې زما نه پکې اخوا د یو سړي نه دغه جذبه د پکار ده چې د بل یو سړي، خو ما ته پکې نه وایي چې ګوره ته به پکې داسې او زه به پکې داسې یم. دا سرټیفیکیټ دا اجازت موږ هېڅ چا له نه ورکوو چې یاره نه موږ ته د چا د اخیستو ضرورت شته. زه یو پاکستانی یم، زه یو پښتون یم، زه یو مسلمان یم او زه به زما عقیده او زما نظریه چې ده دا د خدای په حکم باندې پخه ده او د جنګ نه ووتو ښکاره شو او تللی یو چې په کوم ځای کې راباندې چا اعتراض یې راشئ چې جواب وله په خپله پښتونولۍ کې ورکړم. خو انشاءالله دا پوره انقلاب وتی دی او د چا پیشو ته یو پشي نه دي ویلي. ولې چې ملک ته پښتو دی او لکه پښتو چې ده هغه په پښتو کې دا وایي د چا ورموهه په ګوته وایي ستا هغه به څوک نه وایي پلته. نو پښتو هېڅ څه نه دي پرېښودي او پښتو که موږ چې څنګه یې وایو که دغسې یو شروع کړه او په دې یو عمل وکړو نو د خدای په نوم مې د قسمي چې پښتو به د سره خلک چې دی په جاپان کې هم مني او پښتو به د سره په چین کې او په سعودي عرب کې هم مني. ولې چې پښتو د ډېر منفي او بېغیرته کارونو کولو اجازت نه ورکوي، پښتو د غلا اجازت نه ورکوي، پښتو د بېغیرتۍ زندګۍ چې دی د تېرولو اجازت نه ورکوي، پښتو چې دی د زینا اجازت نه ورکوي، پښتو د سود اجازت نه ورکوي، پښتو د ظلم اجازت نه ورکوي. نو پښتو عین دین دی او عین قرآن دی، صراط مستقیم دی. خو کاش چې موږ د ویلو سره سره چې دا لږ په دې د عمل کولو کوشش وکړو نو انشاءالله موږ به د زندګۍ په یو ډګر کې چې دی ابه ماتې نه خورو. او زه بیا یو ځل که زما پرې خبرو باندې څوک خفه شوی ده زما د اواز دی موږ به خپله جایز مطالبه د هر چا نه کوو، ابه موږ د هر چا نه کوو. کوم ځای کې تکلیف یې په چا باندې سخت دی، څوک وایي چې دا سړی زور کوي زما سره، قانون نه ماورا کوي، زیاتی دی، څوک د چا حق خوري، زه ستاسو ورور یم، منت له به ځم، کوم ځای ته وایې هر ځای ته به ځم، که ډز را باندې کېږي دا خبره به وړم. ولې دا زما نیکني کار دی، د ظلم خلاف په هر ځای ولاړ یم که خیري، سر به ماتوم، سر به ټیټو نه که خیري، ټیټو به صرف د یو ذات د مخې چې هغه عظیم دی او عظیم شان دی، عظیم البرهان دی او شدید السلطان دی او د کائنات مالک دی، نه سر به د هغه مخې ته ټیټو. ډېر زیات په معذرت سره او یو جهان مننه د موږ چې کومه څومره ورورولي ده هغه چې د دنیا په هر ګوټ کې ده او څومره پاکستان دی او د دې دعا سره چې الله دې کي چې یاره کوم زمونږ د پاکستان او ایران او ترکیه او ملیشیا دا کوم کوششونه چې د مسلمانانو د اتحاد طرف ته دي چې دا الله پاک کامیاب کړي
او په دې کې د ټول مسلمانان چې یاره زمونږ وسایل نن دغه باطل قوتونه لکه د ټپسانو وتښتول او زمونږ په عزتونو پورې لکه چې دی نه لاس پاک کړه او زمونږ د اسلامي نړۍ بادشاهان پکې چې دی نه پانسي شو او ډېر ماتې وخوړه مسلمانانو. نو چې د دې دا رنګ او د دې دا عزت چې دی او د دې دا ایمان لوکوټې د هغې په ذریعه سره لږ بهتر شي او د دې ظلم د دې چکۍ نه وځي. نو د ډېر خواهشاتو سره او د دې دعا سره چې ښاد او آباد اوسئ او د ژوند په کوم ډګر او کوم محاذ چې خوشحاله او په عزت اوسئ او پاکستان زنده باد. ډېره مننه. تhank you.